आदम चो इस्तिग़फ़ार को नद मक़बूल शवद। आदम चो इस्तिग़फ़ार को नद मक़बूल शवद। इबलीस चो इस्तिकबार को नद मरदूद शवद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। ज़माद इस्लाम मुअज़्ज़ज़ो मुसलमानान उरणो द मुक़ीम महल मुनासबत सरा तेरे जुमाम तासुता द इल्म व द मदारिसो मुबारकी तरगीब दरकड़े शवे हो। नन जुमा बांधे तासुता द अल्लाह फज़ल व तौफीक सा द इस्तिग़फ़ार मुताल्लिक़ चंद खबर कौल ज़मा मकसूद दे और दाउम दे मुक़ीम महल बमनासबत सरा लकयो दागीना दे मौसम चिकम तनाव तो दुआले और गरमाइश है। चूंकि हर इंसान वाड़ी चिदा सुकून और पकलारे से ही दद सेहतुम बराबरी और दद माहौलुम बराबरी नुदासी हालात बराबरौलो द हर मुक़ीक़ बलख बला शरई तरीक़ई दा खबर याद साथई छे मुसलमान त मुसलमान ज़कविलिश दत चकम हुक्म द अल्लाह तरफ नाराजी नो दावई सल्लमना बस मंग मनले दा ज ताबीम ददी खबरों मनलो द तैयारियम नो द अल्लाह पे हुक्म बाने बदद अकीदा जोड़ई और शावरीउल्लाह रहमहुल्लाह दा फ़र्क़ हम जिक्र करे दे द मुसलमान और द मुनाफिक। वही कल बीमारी राजी या मुश्किलात राजी या मौसम की तब्दीलियाँ राजी बदनी माली द बच्चों द तरफा हुक्मरान द तरफा नो द मुनाफिक टोल नज़र बज़ाहिरी असबाब हुई यार कदा से नवे शवे नुदा से बशवे वे और हदीस के राजी दा अल्लाह न अल्लाह दा अल्लाह माना पे पुख्तो के कचरे यार कद से उशी नो द से बउश दावे मवे वे दा शैतान का दरवाज़ा खोला हुई द मोमिन नज़र प अमालो प बातिनी करोड़ों बांधी द अल्लाह प ज़ात बांधी अवल दाज़ीन की खुदल बकार दी कगरानी कारजानी कदगशान द मौसम गरमाइश और दगशान द हालातो नामुवाफिक के दल न मुसलमान लदा सोच बकार दे चिदा बातिनी सदी सजवन गुनाहुना सकरतुतुना सकड़ोड़ो चिदागी दवज नदा नतीजे मख दराजी नदी सर बदखबर अमाल इस्लाह की ब्याइज़तमंदो पदे इबादातों की बाज़ इबादातुल अल्लाह दासे जोर और ताकत तो रखड़े दे
داسې وزن یې ورکړی دی چې د هغې ډېر مفید اثري او ډېره بهترینه نتیجه وي لکه یو د هغې نه په زیاتي عباداتو کې درود کله موقع وه انشاءالله دا یې تفصیل به کوو دویم استغفار معنا د طلب د بخنې د الله تعالی نه بخنه غوښتل چې الله ما معاف کا او حدیث کې راځي کلم چې یو بنده د الله نه غواړي ارز چې غواړي الله بدی خوشحاليږي بنده نه چې ډېر څه غواړي هغه باغی خپکیږي نو دانه چې یو زل دو زل درې زل همیشه غواړه بیا څونه انبیا چې راغلي دي هغې خپل قومونو ته هم دا خبره کړې ده یا قوم استغفروا ربکم ای زما قومه د خپل رب نه بخنه وغواړئ انه کان غفارا دا الله ډېر مهربان دی غفار بار بار مهربانی کوونکی دانه چې مړه ما خو ته تیر کال مې غوښتلي وو تیره میاشت مې غوښتلي وو تیره جمعه مو زه به بیا غواړم نه الله بار بار چې کوم دی مهرباني کوي هر نبی خپل قوم ته د استغفار د ویلو حکم کړی دی بیا زمونږ پیغمبر ته الله وایي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اے نبی کله چې ته دې قوم کې موجود نو الله سزا نه ورکوي دې قوم ته ستا د وجې نه ستا دې قوم له سزا نه ورکوي ځکه چې ته موجود یې دا دلته مفسرین یو نکته هم وایي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د نبی علیه السلام ذات چې موجود و الله سزا نه ورکوله مکی والا باندې چې کله قحط هم راغلی نو نبی علیه السلام ته مدینې ته لاړو او کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات نه نو بیا د نبی علیه السلام طریقې یو قوم په سنت عمل کوي اوس خو سنت پرې ښودل څه ګرانه ده وایي موږ فرض ډېر پرېښي دي نو لا سنت پکې لا څه ته وایي او دا د قیامت په علاماتو کې دي او د الله پیغمبر وایي ګمراه به شئ کله چې تاسو دا سنت پرېږدوئ ایس خیال د سنتو څوک نه ساتي نه د سنتو په عباداتو کې چې په عباداتو کې کوم سنت دي نه د سنتو په معاملاتو کې چې په معاملاتو کې کوم څه سنت دي او نه د سنتو په معاشره او په گاون کې څوک خیال ساتي او نه په اخلاقیاتو کې چې اخلاق څنګه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو طریقه سوا نو کلم چې او قوم کې پیغمبر موجودی یا د پیغمبر طریقې موجودی قوم باندې عذاب ناراضي او دریم د الله پیغمبر ته فرمایي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله خپل پیغمبر ته کله چې دا قوم استغفار وایي نو زه ګوره سزا نه ورکوم هغه انبیاء قومونو ته ویل چې تاسو استغفار وایي الله به ته بخنه کوي زمونږ پیغمبر ته الله وایي قوم ته ووایه کله چې دا خلک استغفار وایي نو ګوره بیا زه سزا نه ورکوم عذاب نه ورکوم د عذاب نه بچ کوم شرک اول د نوح علیہ السلام نه قوم نه شروع او نوح علیہ السلام خپل قوم ته د استغفار
پنځه فواید ذکر کړي. همدغه وجه حسن بصري رحمه الله ته یو تن راغو و یا حسن بصري باران نه کیږي سوګو سو وظیفه راته وخوا سو دعا سچل. حسن بصری رحمه الله تو فرمائی بار بار استغفار ہوئے ہوئی نو اللہ با بارانو کی استغفار دیر ہوئے ہوئی. خلقو تو ہوا ہے چی استغفار شروع کی بلی اوتن رالی حسن بصری رحمه اللہ تو فرمائی اے حسن بصری زمان مال نشت دے مال میں کم دے مال کے میں برکت نہیں سلاس لراشی استتلی بیا. حسن بصری رحمہ اللہ تو فرمائے استغفار بار بار ہوایا مال بدی بیا ڈیرش. بل رالو ویلے حسن بصری اولاد میں نشتا بچی میں نشتا دے سو کم سو وظیفہ سو دمو سو درہا سو تعویز ویل استغفار بار بار آیا. استغفار چوے نو اللہ بلہ بچی در کی. بلی اور آل حسن بصری رحمہ اللہ تو ہوئی یار باغون فصلون میں نکی کی ہوئی فصلون میں خرابی کی. پہلے استغفار آیا اللہ با دے باغون و فصلون صحیح صحیح گئی. بلرالے ویل یار پا لختو پا نیرونو کی اوبو چشوی کویان راتا اوچشو چینی راتا اوچشوی ویزا استغفار آیا اللہ با دا اوبر آڈی ریکی. چاو تو ویل حسن بصری رحمہ اللہ تا عجیبہ خبر دا تا تا پنځه قسم خلق رال یو ځان لده باران مطالبه کولا بل د بچو مطالبه کولا بل د مال مطالبه بل د فصلونو بل د نهرونو د ولو مطالبه او تا ټولو ته دا یو خبره کوله استغفار استغفار دا یو علاج. زه اکثر ویم زم پخوا به هسپتال د څوک تلل نو څه داسې تیلی کې به ولې زیړ غوندې شربت ورکړه چې ستا باندې به څه چلو مو وایي دا واله هغه د هسپتال دوایي به وویل دا واله نو کو هر څه چل به وویل دا واله. حسن بصری رحمه الله ته فرمایا وای آتا قرآن نه دی ویلې تا سورت نوح نه دی لوستلې. نوح علیہ السلام چې قوم کې اول شرک راغلی و لویه نافرمانی قوم کې ونه خپل قوم ته چوي مطالبه کوي نو د دې خبرې کوي چې یا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا. یو خو چې استغفار وی وی اے قوما نو الله بم وبخي بخنه به تو کی د آخرت ګټه دنیا کی ګټو ته ګورا. یرسل السماء علیکم مدرارا اے قوما باران بد باندیو کی اللہ تعالی مدرارن د ضرورت مطابق سونت چه ضرورتی کله باران نقصانی کنا آیا صحابی نبی علیہ السلام دلالے ویلی یا رسول اللہ دعاو که باران نکی گی مالون حلاک شو ورسا حلاک شو اللہ پیغمبر اللہ شد لل دعا وکڑا یو اب تبات بیار آلے ویلی یا رسول اللہ ویل بارانون ورسا تباکڑل ویل دعاو که چه اللہ دا بن کی دا اللہ پیغمبر بیا دعا وکڑا او دا خامی کنه چار وقت کې سړی الله ته محتاجي چې دا باران نه می الله ته محتاج چې دا ډیر مشنی چې بیا الله ته محتاجي چې دا د احتیاج ماده د پکی یو فائدہ وای ګوره تا قرآن نه دی ویلې د ځان زړه خبره نه کوم چاله دم درا ور کوم چاته یو علاج خم نو څه د سیاسي هوایی خبره نه کوم ستاویلی ماویلی نه کومه صدو خوبونو خبری ندی د قرآن د مین نظر تا دا خبر کوم د یو پیغمبر خپل دعوت قوم تا پای کی چکم د فیدی خبری اغا در تا کوم اغا قوم تا ویلی شی چیرو سلی السما علیکم مدرارا او دویم
مال والا راغله هم دغه وجه د قرآن وی ويمددکم باموال مال بدل الله وی زیات کم کنا نن سبا مال په سر سره لاله دی کو دې ته ویل د دوبۍ ویزه راغلی دي کنا او دا غواړي دا د شرایط دي نو پاګه ساته ول 2 نمبر کاغذونه ملا پیدا کې خزان رسي خو کو د الله طرف نه کم شرایط راغلی پیغمبر سویلی چې دې سره د مال تنګي ختميږي ماغي ته بیا مسلمان تیار نه وي ما ته ابتداء دا خبرو کړ چې دا عقیده به مسلمان جوړي چې سباتینی روحانی کړه وړو دا زمنګ داسي چې پاغي نتیجې مرتب کیږي ظاهري اسباب باندې به د مؤمن عقیده نه جوړا ابم سبب په مرتبه د سبب کی نو دویم چې مال والا ته دا ویلي دي د آیات کې دا دي چې ويمددکم باموال کله بچو والا راغله نو وبنینا د آیات کې دا دي چې الله وي بچي بدل زیات کم نوح علیہ السلام قوم ته وي او کوم ویلي چې باغونه او فصلونه به صحیح شنو ويجعل لكم جنات ما ویلي دي چې نهرونه او وبو کوین او چینی به برابر شي نو ويجعل لكم انهارا او بیا دې سي یو بل آیات دی دي 15 فوائدونه بعد وما لكم لا ترجون لله وقارا اے مسلمانانو تاسو دي چې تاسو د الله د عزت خیال نه ساتئ الله درته عزت من نخکاری ولی هغه دا کارونه کول نه شي لوی ذات نه دی د عزت ولا ذات دی نو چې کولای شي او دغه سبب ویلې دی او استاد عقیده دا نو په دې اسباب راشه کنه دا اسباب شروع کا بارانه ته دي ضرورت دی لوی واړه زنانه او ماشومان بوډاګان عوام او خواص په کثرت سره د استغفار وظیفه شروع کړي چاته ته کم قسم استغفار یادي چند نمونه به ته کې زبیا پیش کم دا وایې کنه نه ان شاء الله تا ته په موسم مطابق باران بیا کیږي او اصل کی مسلم دادا د حالات التغییر کې د مسلمان د عمل ډیر اثري نو کله چې دا استغفار بار بار پخلوي او باندې ته سوچ گئی نو دا خبر بیا یو زلزله ته کوزه شي چې الله ما معاف کا زما ګناونه معاف کا نو دا بنده بیا یو زل په داسې حالات کې راشي چې دا ګناونه پریدي نو دا هغه د وجه نه نتیجه په مرتب شي نو فائدې او ته ملاوي شي نو مال په سلالان دي په حلال او په حرام نه په دروغ او په رښتیا نه په چلو په دوکو نه خو صرف مال پیدا کې نو دغه د استغفار لار ده اولاد دي بچی دي نشتا شتا صحیح نه دي د استغفار ده کنه د دې لپاره فصل دې آپ صحیح طریقه نه کیږي نو دغه استغفار وایا کنه او پدې کې کلم ته استغفار وې نو د دې بل آت مقصد دا دی چې دا بنده د عقیده ساتي چې زما رب ډیر د عزت والا دی او د قدرت والا ذات دی زمنګ استادو نظر سي یاره خبره ورکړیو شیرا ګرمي خو 2 سنټیګریډ دورت سے ته سورج بعد به باران وي ځکه خیر کیږي با نو بدغه شیم دا سکلک عقیده جوړه د نو کې څوک استغفار ته جوړي چمړه کیږي وکنه پلاني وخت نه کیږي پلاني وخت کیږي هغه د اعمال او توجه رانه غونډه خراب کړي دا او په دغه فیسبوک او عقیده جوړه دا او خصوصا تعلیم یافته طبقه چې سونه دا دا د گمراه کولو خو بنیادی لار دغه دا چې د دې عقیده د الله په کتاب د رسول الله په حدیث نه جوړه هم په دې شیطانی يهودي مکرونو او فریبونو باندې عقیده جوړي
څنګه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته استغفار دا فواید ویلي دغه شان هود علیه السلام خپل قوم ته ویلیو وَيُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اے زما قوم خسته فیدې به الله درکي او بیا ته فرمایلی وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ستاسو د خپل طاقتونه چې څونه دي الله بدله دا نور هم سیوا کی او بیا وروسته وایي ولا تتولوا مجرمین یعنی د استغفار نه اعراض دا لوی جرم دی دا نافرمانی ده نو ستا چې څونه طاقتونه دي ستا د بدن طاقتونه دي ستا د مال دا طاقتونه به دی الله نورم ښه سیوا کی خو ګوره یاد ساتئ دا د یو تن د دوه تنو په استغفار نه کیږي چې دې کې به زه دوه درې تنه کینم استغفار خطاب قوم ته شوی یا قوم یا قوم یا قوم کم سزا او کم عذاب او کم تکلیف الله رب العزت یو قوم له بحیثیت قوم ورکړي ټول بګي مبتلای نو دغه قوم لا بحیثیت قوم دغه علاج وکړ دی ټول قوم له دې علاج وکړ دی صرف دانه چې بس امیر سے بلګیای او حاجی سے بو مولی سے بو دا شان دیندار بلګیای نه بحیثیت ټول قوم او استغفار وای دا خپل معمول وګرځي خو تش د توتی سبق نه ګورا چې توتی سبق زوته استغفر الله استغفر الله او هغه هم دسی چې زمنګ د اذکار خدا حالي سبحان الله په زبانه صلی او الحمدلله په الحمدلله 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 دې څه مطلب ما ته چې کلم یو ذکر کې یا تلاوت کې یا مز کې نو داغي لپاره بنیادی شرط خشوع او خضوع خشوع د اندامونو د زړه دننه اثر برابر اولی او خضوع د ظاهری اندامونو توجه برابر اولی دي د پاره چې د انسان سوچ فکر دی ته اجازه دا ویم څه نو علاوه چې کوم د استاد عبادت مؤثری دا به اثر کوي دا به جان والا دی کې به یو روحي غفلت سره نه چې ته په غفلت سره لګیای سوچ فکر دې بل ځای کی لګ وایا لګ ضروری نه ده چې ته 300-500 زلوې هر مانځه پسې لزل درېزل ور سره سار نسلزل بیگانه داسي خلق به توجه سے وایا ته بیا ګوره من حيث القوم چې دا عمل شروع شي نو داسې به څوک وي چې هغه دا شک وکړي چې د الله خبرې صحیح نه دي دا خو بیا ډو مسلمان نه دی خو من حيث القوم که هغه نارینه دي او زنانه دي عوام او خواص ټول ځکه هر نبی قوم ته په دغه لفظ سره خطاب کوي او د دنیوي فوایدو د استغفار سره سره الله رب العزت د خپل پیغمبر په جبا د قیامت د ورځې د فائدې تذکرہ کوي کوئی توبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا دا چا لپاره ډیره خوشحالي ده چې د چا په عمل نامه کې استغفار ډیری قیامت کې به بیا خوشاله زما واست عمل نامه کې خو به فیسبوک ډیری او نت به پکې ډیری کنه او پردي غیبتونه او پروپاګاندا او الزامات خپل ځانم تباہ او برباد کو او د نورم چې کوم دی هغه ذهن خراب نه لږ سوچو کومه لګه زندگی دا ډیره مختصر غوندي زندگی دا ایس اعتماد بنشت میاش دا هفته دا ورځ د بقایا نو په عمل نامه کې دی زیادت غواړي نو د استغفار دا غواړه ابن قیم رحمه الله
دا علامه ابن تیمیه رحمه الله نه تپوسو کو ول حضرت استاد یو چې دا لا اله الا الله ویل به ډیر بهتري کنه دا استغفر الله به ډیر ویل بهتري لکه منګلا یعنی زیاد ثواب خود لا اله دی کنه اجر خو بده کې ډیر دی فضیلت خو بد استغفار او د لا اله بمی خود لا اله د دې کلمې وزن ته خدا ټوله دنیا او اسمانونه نشي رسیدي اخو بیل وزن لري هغه عجیب خبره کړي ویرا زه خو وایم چې دا استغفار ډیر وي هغه خو علما او پویدل کنه امي سړی نه دی پکار چوالي یو ځل ما ته چاوي یره کوي دا مخ کې زړه قصه وای دا په څه دلیل باندې اختر او روزه ما ته دلیل پیژنې ما دلیل وای څه ته ما ته دلیل تعریف وکا دلیل وای څه تا مغله شو بیا امي سره په دلیل څه پويږي امي سړی لا دا مناسبت هم نه دی پکار اغیله بس خپل اعتماد په خپل اکبرست علماء پکاري آئل الله عقل سمجھ ورکړی پیژني نو دا خو علما د یو بل سبا سوال او جواب یو بل په پوي کولو لکه موږ شاګرد ته په کتاب کې موږ استاد یې کیسه سوال خو به نه کنه پوي وغه او یا دا سوال دی موږ دا جواب دادې ابن قیم رحمه الله ته وی جی جناب وجه صدق کمال خود لا اله الا الله سوا د استغفار څنګه ته وچیر دا ویلې شي ډیره بهتره ده او دا په کثرت سویلې شي ناغه یو مثال ورګي وی کله چې د انسان کپڑے خیرنی کنه او ګندای وی د ګندا کپړو د بر عطر لګول نه دی پکار بلکې دا کپڑے اول انزل پکار دی دا چې کله پای کې شوی سری شي کنه نو بیا په سپریو کې بیا په عطر ولګوا وګور تاسو ما بار ویلي وراسه تانیز والا تر ملګه ویل د خلکو الرجی راولي چې عطر غواړي عود تر پیدا کوي خاطر لګوي چې خواته دی بلی وی کنه چې هغه تکلیف نه کنه نه او د نبی اسلام په پسندیده شینو کې ګور د عطر مو او د الله پیغمبر وي دا بدبودار شي نه سخري مسجد ترازی ورانه شي وي تکلیف رسیږي ور ملائکه خصوصا په عبادت خانو کې نو یې کپڑا صفا شي رستو عطر ولګي اله فائدہ ور کوي او چې الته کپڑا نه صفا اخیری ګندګي کنا اته پرې څه د بل عطر هم لګي نو سګټ ورغونډه چل پیدا کوي نو الته به کې څه د خلود ګندګو وي شل ته چې نو سړی حیران شي نو زمنګ مثال د خیرنو کپړو دی زمنګ ګناونه ډیر زیات دي د سترګو د لاسونو د غوګونو دا خو موږ د ځان سره صحیح حساب نه کوو کنه زمنګ سوچم د ګناي چرته د بل د خرابولو سوچونو فکرونو په بل باندې چرته کیچړ ورتل دا زمنګ په سوچ کې می هر وخت زمنګا د ګنا موږ له اول د خپل کپڑے د ځان دا کپڑے پاکول پکار دي نو د کپړو د بدن د پاکولو لپاره صابون نو ځان د ګناهونو د پاکولو لپاره استغفار چې استغفار وې نو ستا هغه ګناهونه به الله معاف کوي ته به پاکیږي ورو پاکیږي به نو چې خود ځان د استغفار سعادت کا عادت کار وخت لګیای نو ور سره بیا لا اله الا الله د دې وردم کوا دا کلمه بیا ډیره وزنی ده نو دا غینه بعد چې ته بیا عطر ولګې په ځان کنه هغه بیا ډیر خوان کوي نو عجیب مثال ورکړي او د الله پیغمبر وی کله زما په ځړ باندې دا قپسي غوندې کینی ډیر خپه شمه لا یغال علی قلبی پریشانی غوندې کې مې په ځړ راشي نو ایزه په دغه وخت کې کم سے کم سلسل استغفار ویم ما تعالی چې پریشانی راشي ارتغر ډرامو لګو یاره چې طبیعت خو متعلق برابر شي ترا کې یو گیم خو کوئی پبجی پدې ما ته طبیعتونه برابر او ځان ته محمد رسول الله ستا پیغمبر څه کړي دغه طریقې کړي راته چې کې چرته قران لګ راواله پریشانی دا لګ د الله کتاب ته کې نه تلاوت کو دې سره سړی سره ته لګ سکون راځي چرته یو دوه رکعات نفل کو ودرېګا خپل رب سره راز نیاز وکا هغه خپل عاجزی او کمزوري ته وړاندې کا او کین لګ په توجه سره لګ استغفار وې وا
خپ سوچ سمجھ سرا ورکم کار چې بی طریقې هغه کار اثر نه کوي، هغه پیدا نه وي، الټه نقصان کوي. دا تارونه د بجلی دا بی طریقې ولګوه دا ګړس کوي، کار رانه وي. دا ناس ته بی طریقې تاسو کوي، څوک دسې او څوک دسې او څوک دسې، نو دا په دې مجلس ډېر بد اثر پرې باسي چې داسې دي. هر کار چې بی طریقې په یو سلیقه سره کول غواړي، نو د عباداتو د پاره شریعت خپل طریقه ویلې ده. نو د دغه استغفار او د ذکر او اذکار د پاره هغه طریقه دادا چې الله تعالی د اولو الالباب دا صفت ویلې ده. ويتفکرون فی خلق السماوات، دا عقل من خلق سوچ او فکر کوي نو په پیدائش د اسمانونو د ځمکو کې، نو په دې کې سوچ فکر کوي، نو دا د زړه عبادت دی. نو د زړه عبادت سوچ فکر سره کول، نو چې کم څه په خوله باندې وایي نو یقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، نو په خوله هم دا وایي چې الله موږ ته بخښنه وکړه، ګناهونه معاف کا. نو څنګه چې سوچ فکر د زړه دی، نو داسې سوچ فکر د ژبې د عبادت سره هم چې زه دا ویم څه. نو لږ د استغفار معنی تم بیا سوچ کوه که نه. تانوی صاحب رحم الله یو ځل یو پیر یو مرید وي شاګرد رالی ما ته وایي چېره مشکلات تکلیفونه مصیبتونه دا دي وایي ما والا وظیفه ورکړه ما چې لا حوله پڑھا کرو بس. بل څه وخت بعد رالی وایي ما ته وایي چې یار ما چې کیا حال چال ہے. اس وظیفے پڑھنے کے بعد صورتحال ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ وہی نہیں، ابھی تک اسی طرح ہے، اب بھی اس سے ابتر ہے. ویڑا کہ میں ایک دمرال تپوس میں تو کہ میں آپ کیسے پڑھتے ہو سنگے ہوئے ما تویلی چې لا حول وای نو څنګه وي وای اگر اته وی چې تاره تویلی چې لا حول وای نو بس لګیایم چې لا حول 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 لا. ما چې عجیب بات ہے، ما چې لا حول خود دې کلمې نوم دی لا حول ولا قوه الا بالله. زما مراد خو دا غونډه کلمه ده چې دا وایا او ته صرف تش لا حول تنخته لا حول لا حول. ما څنګه ذکر کوي ا خطبات کې وایي نن مصیبت وي دا دی چې ته چاته څه خبره د کوم عبادت کوم طریقه سو ته وړاندې کې نو وي هغه خلک یې په هغه طریقه نه کوي، نو بیا وروسته وایي و یاره څه فایده نه کوي. وایي د وایي چې ډاکټر په څه طریقه درکړي که نه اته په هغه طریقه استعمال نه کړي، نو چې ډاکټر له لاړ شي هغه بیا څونه غوسوي مړه وایي تا ته ما داسې ویلي تا ته خو ما چې دا په ناره خوره دا به څه تاله پیدا درکړي، تا ته خو ما وایي دا 2 ټیمه خوره، تا ته ما نه ویلي دا به نیمه نیمه ګولۍ خوري او دا به روغه خوري، تا خو الټه کار کړی. نو بیا دوايي ریاکشن هم په سړي کله وکړي نو بند یې پې کي وایي دا تاسو چل کړی. نو دغه شان په عباداتو کې هم چې کومه طریقه د الله د پیغمبر نه منقول ده د صحابو نه موږ ته ویلي دي، دا موږ چې وایو چې دا ذکر بالجار ښه نه دی وجه پکې څه ده لکه ولې زموږ ذکر نه وي خوښ. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل معمولاتو د زندګۍ کې دا طریقه خو نه وه چې صحابه یې راټول کړي او په داسې طریقې خلک کېنولی او نه د هغې دپاره خاص ورځ داسې ټاکړي. عبادات خو په دغه طریقه په کار دي چې پیغمبر او صحابه وکړي. نو دا استغفار یا نور داسې ته ذکر کې سکے نو په دې کې به بنیادي خبره دای چې ته به د دې الفاظو معنی ته لږ سوچ کې کم الفاظ تا ته یاد دي د استغفار مختلف الفاظ راغلي ما ویلي تاسو ته به د هغې نه چند ذکر کوم. تش دا ټکی چې وی استغفر الله دا هم کافي دی، بخښنه وکړې ما ته یا الله استغفر الله استغفر الله بخښنه درنه غواړم یا الله. د دې نه هټ کر نور کلمات وی آسان استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. یا الله بخښنه درنه غواړم ما ته بخښنه وکړي یا الله د هرې ګناه او یا الله زه ستا طرف ته درګرځم بس ستا بنده یم
ګناهونه را نشوي دي پښیمان یم. پنځمه کلمه چې ورته عام ویلی شي تاسو اکثرو ته به یادوي استغفر الله ربي من كل ذنب واذنبت عمدا او خطا سرا او علانيه. ښکارئ پټئ وړه ګناهي لویه ګناهي. من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوه الا بالله. سید الاستغفار ویلش او دا ګوره به ډېر بهتر دی، ډېر کمال دی. صحابو ته په دې باندې ډېر څه حاصل شوي دي او هر عمل چې کوي که نه نو د فضایلو په استحضار سره که نه نو شوق به یې که نه بیا. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت. پناه غواړم یا الله د شر دغه نه چې ما کړي، ما خو ډېر ګناهونه کړي د هغې شر به ما ته رارسي، ما له تې امان راکړه یا الله. ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. کم کلمات چې تا ته یادي مقدر ته یې اوږد اوږد استغفار وایا او زه تاسو تجربه وکړئ. دا شته خلک صرف او کم کورونو کې زنانه اوري چې موږ به هر مانځب سي هغه درې ځل خو په حدیثو کې راغلی او د هغې سره سره یو لس ځل نور او د سهار نه سلزل او د بیګا نه سلزل. او دغه فواید دا کوم چې ته ما وویل په دې فضایلو په استحضار سره یو هفته بعد بیا ګوره چې تعالی الله څونه فواید درکوي. خو ما ویل ګوره من حیث القوم ګوره یو تن دوو باندې کار نه کېږي. ځکه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي کله چې عذاب راځي یا رسول الله نو نیکان او بدن دا ټول به هلاکي. ویل واو ویل کله چې دا بدي ډېره شي دا خوبس عام شي دا پلیتي عامه شي نو بیا چې عذاب راځي که نه ټول به په یو ځل ځئ. بیا به کې د ملاتوب کار نه ورکوي چې هغه خو پکې ښه سړی و. یا رسول الله نو دا دینداره چې پکې وایي دا به هم ورسځي که نه. ښه نه وایي چې دا وسځي نو داسې دا به ښه خبره داسې وایي نه که نه دا به قیامت کې بیا په خپل نیت راپاسي. خو چې دنیا کې خوبس عامې ټول به وسځي. نو چې څنګه د خوبس د عام کېدلو د وجې نه عام عذاب راځي داسې د دین د عام کېدلو د وجې نه عام عذاب دفع شي بیا. نو د استغفار د وجې نه به بیا لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون خامخا په تاسو باندې به رحم وشي. خو دا باران د الله یو رحم یې ښه د الله رحمت یې. ځکه موسی علیه السلام وی الله ته فرمایلی الله ستا د رضا اسباب بسې موږ به دې څه پېژنو. وی الله ته فرمایه موسی زه چې راضي یم که نه تاسو باندې د موسم مطابق باران وکم، زه بیا په تاسو رحم کوم، زه ستاسو نه خوشحاله یم. دا د اسمان دا کړک نه دی دا د تندر او دا د رعد د اواز چې دی دا هم بیا تاسو ته نه اورم. او کله چې زه بیا خفه یم که نه ناراضه یم نو بیا به تاسو غواړئ خو زه به باران د موسم مطابق نه کوم بے موسم به بیا دا به زما د ناراضګۍ اسباب یي که نه. او د شپې به در باندې وروم د ورځې به بیا ستاسو ضروریات دي پوره کېږي به ښه برابر. که ته وې یاره دا خو اوس په یورپي ممالکو کې ښه موسم هر څه برابر وي هغه ښه ګناهونه کوي. نو یاد ساته دا خبرې ما بار بار ویلي چې د کافر دپاره دنیا جنت دی. دا اوس هم په هغې کمه ده چې هغې له خو ډېر څه الله ورکي. دا معامله د مسلمان خبره کوم دا هسې چې هر څه معامله کېږي کله هغې له هم الله یو دم عذاب بیا ورکي دپاره د عبرت. په هغې خو دا اوس هم هر څه کم دي په کار دی چې سم دا دنیا او د جنت وې ورسه ورته میلاو وې. خو د مسلمان سره به دا معامله کېږي. که خیال ومي یو لوی مجرمي که نه لکه دا اوس سیاسیان چې دي دا سم پروټوکولز کې رواني او دا مخکې وروستو ګاډي دا غټ مجرم وي څوک داسې خو دا وړوکی مجرم دا غل مل چې څوک ونیسي په دې جومات کې به دې چپلو یا په بل خلک دې څه څو څپېړې وباسي او لتې دې وباسي دا وایي څه کې. نو مسلمان مثال داسې وړوکی مجرم دی نو سا خوا دې خوا وکړي الله وله
سلګه سزا دنیا کې استور کی او دا غټ مجرمان دیول خو دلته دنیا کې الله ډېر څه روان کړی دي رو بیا خو بیا چې کله راونی سي کنه نو بیا په عمرونو باندې بیا خپل وطن او کلی تم نشید له دا لوی مجرمان چې کله راونی ولش نو دا مشرکان دا کافر خو لوی مجرمان دي دا به الله بیا ترانی سي قسم د دې خو بیا خلاصې نشته دا خو موږ الله کله نه کله سپېړې مپېړې راکي لږم سیده کوي دې لارې ته کله خوش کو کله ګرانی او کله ارزانی او کله حالات بدلیدل چې دا سم شي لږ دا واړه مجرمان دي کنه نو دا خو معامله جدا ده هغه پرېږده وه دغه اشکال ذهن ته مه راوله خو زموږ معامله به دا وي د مسلمانانو چې د اعمالو د صحت سره کم اعمال چې په هغې باندې کمې وعدې الله کړي دي هغه به موږ ته میلاویږي او د کمو ګناهونو د وجې نه چې کمې سزاګانې ذکر کړي دي نو دغه سزاګانې به هم موږ ته بیا میلاویږي لہذا په کار دا د زما مهربان چې موږ او تاسو د نن نه بعد ښه د جمعې مبارکې ورځ ده هر منځب سي دا درې ځل چې کوم سنت عمل دی د دې نه هټ کر هر یو انسان کم سے کم ښه په توجه سره لس ځل استغفار او د هغې نه بعد سهار کې مخکې وروستو د درود وویلی شي او ماښام کې هم ښه په توجه سره معنی ته په سوچ فکر سره سلسل ځل دا استغفار منګه وایو انشاءالله موسم به هم برابري اولاد مال به هم برابري حالات به هم راته برابري خو چې دا یو تن دوه شروع کړي او نور نه کې بیا کېدلی نه شي چې زمونږ څونه عاقلان بالغان دي موږ ټول په دې باندې عمل وکړو کوو به انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الله ګناهونه معاف کړه الله د استغفار د ویلو توفیق راکړه الله تا خپلو پیغمبرانو ته ویلي پیغمبرانو خپلو قومونو ته ویلي د قرآن په درجنو آیاتونه په دې باندې ګواه دي چې استغفار کې ډېر فواید دي الله دغه فواید موږ له راکړه الله د دې چې کوم معنا او مقصد دی هغه زموږ زړه ته راکوز کړه الله زموږ ګناهونو ته مه ګوره خپل رحمت او کرم ته وګوره موږ سره د رحم او د کرم معامله وکړه الله هر ځای کې چې مسلمانان دي الله د عافیت او د رحم او د کرم معامله اوس وکړه الله د موسم مطابق باران را باندې راووروه الله ته رانه راضي شه الله ته مه خفه کېږه الله چې څونه بیماران دي صحتونه وله ورکړه قرضداري دي قرضونه ختم کړه څونه د علم په سفر پسې طلبا دي تلي دي علمونه حاصل الله علم نافع نصیب کړه الله د فائدې والا علم نصیب کړه څوک خدمت کوي الله دې مدرسو نورو سره د موټر خراب یو ملګري تعاون کړو الله مال جان کې برکت واچوه الله خیرونه او برکتونه وله ورکړه الله نور هم چې څوک داسې دیني ځایونو کې مرستې کوي تعاون کوي الله ته اوس مرسته او تعاون وکړه الله ته مال جان زیات کړه خیر او برکت ولب کې ورکړه ته راضي شه سبحانک اللهم